अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम हज़रातियों के शौक़ और मोहब्बत से दुरूद शरीफ बोले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब काबिल एहतराम सदर मजलिस हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना हकीमुल्लाह साहब जहाज़ा टोल मरगरी और स्टेज बांधे और स्टेज ना यो ख्वाबुल ख्वा देर मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम और मुहतरम ज़मींदारी इलाक़ी टिलवर मुअज़्ज़िज़ीन ग्राना मशरान लांगे को मजमा की द हुजूर आशिकानो द नबी अलैहिस्सलाम वफादारानो नन ब्यायो मेरा स्तासु बनी इलाका बाने द खत्म नबूवत द प्रोग्राम इनेकाद शवी खुद कोशिश दाको माखा मपुर इख्पल खबर बको यो दरखास्त बस्ता सुनको चीदा खबर बतवज्जो सरा और बकने इंशाअल्लाह दे मदा अक़ीदे खत्म नबूवत दासतवई और अक़ीदे खत्म नबूवत सुबह अहमदा और दा अक़ीदे खत्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ उम्मत मुस्लिमा दा अवल वरद नसंग कड़े दा यसो खबर बस्ता से दौलान दिया रसको और हकीकत दारे तासु असरा साथ वर्कवई और तासु सरा तो प्रोग्राम के मख के ज़ईन वो बे वज़न खबरों में शब्द दार इत्तबा मिला और मौलाना हकीमुल्लाह से तेरिंगो को नदा का दर्दार था खतरी और नदा का पासे खुदा का चिवादा मुकड़ेवा सड़ी वादा करी हुई और ब्याला नशी का टोल खलक हुई दा मूल्यांकन को सरावदियों की बयान राजी नो दाब अल्लाह पाक द तरफ न बज़ार मान इख्तल करम मनो अल्लाह मनना दा अल्लाह एहसान दे अल्लाह पाक दास प्रोग्रामों का अल्लाह पाक रसी का हर हालत की मुरसे लतास वरसरा का प्रोग्राम चलावई तो न वो चलावई इंशाअल्लाह और प्रोग्राम चलावल जारी चितौल तकरीर आगा बरमा बांधने को इससे खबर बता सकते हो वही बताए इंशाअल्लाह असल के जरिए मरगुल देव के ज़मीन का पुख्तनों मिजाज का रोशे टूल बयान बोली से पखल बांधी गई और मजमा चिरागो तखब आराम बानी नास्ते
حالانکہ ترتیب دا پنجاب دا علماء کرام دا دی نیم بیان پخبل کی و نیم بیان پا مجمع باندی کی دا سرکا تتا ہوا پنجاب کی دا علماء کرام تقریر اوریدلی ہوئے سبحان اللہ ہوئے الحمدللہ نیم بیان آگی کی و نیم جنی مجمع کی ماری تا بیان آسان دی زمان بیان پا دیگرانی چی طول بیان ہم پخبل کو تاسو پارام بانے ناسی پارام بانے ہونے کی لے گا انشاءاللہ پارام عزتمند مسلمانان ہوں دا پروگرام دے دا ختم نبوت اور منگا و تاسو الحمدللہ اللہ پاک مسلمانان پر رکل زمون دین دے دین اسلام کم یو دین دے سنو میرے دین اسلام دا سنہ جوڑ دے سوال دارے اسلام دا کم خبر نہ جوڑ دے اسلام دا دو خبر نہ جوڑ دے یو توی عملنا او بل توی عقائد یو توی عملنا بل توی ایمانیات یو توی عملنا بل توی اعتقادیات صحیح شوا تاسو ہونگا یو اعلان مخبول مساجد کی زمان تبلیغی حضرات اعلان کی علاقہ کہنے دا ایمان او دا یقین خبر بکی گی دا اعلان مجھے دورے دارے سے روزہ چاچا رکھا بولے تھا دا سبیو سمیت نوی چیز سے روزے نیدی لگولے اکثر وقل کو لگولی بھی نو بس روزہ کی مونگا تاثیری اعلان اور چلکہ کہنے دا ایمان اور دا یقین خبر وکی دا ایمان دا یقین دا عقیدہ دا یوشی صحیح جا اس اسلام دا دو خبر میں دولے یہ توی عمال منز حج زکاة روجہ تبلیغ جہاد دا سنت موتا عمال کو دا کل عمال دی اور دھیب دا عقائد دی عقائد سنگری موتا ہوئی اللہ وحدہ لا شریک دی رائس رسول شریک نشتا منگو تاسوائیو قیامت حق دے منگوائیو آخرت حق دے جہنم حق دے دوزخ حق دے جنت حق دے مرگ حق دے دیتوی عقائد دا فرشتوں نظام چا اللہ پیدا کرے دا دور فرشتے حقی دی اللہ پاک یو لاکھ سلیم اشارہ کم و زیاد انبیاء لرکالی گلی دا دور حق دی منگو پاس وی اللہ پاک سل صحیفے و سلور کتابون رالی گلی دا دور حق دی توی حقی دی اور ایو جنہ نمون مشرانی و مثال ورکی اگیوئی اسلام اور انسان دا دوانا کو یو مثال بالی دی مثال سر خبر میرے پاسان سمجھ کے راجی گورا انسان ہم دا دو شیر نجوڑ دے یو دے بدن ظاہری بدن دا زموستا آزا چی دا لاسون دی دا خپیدی دا بدن دے یو دا دے صحیح شوا اور یو دا دے بدن پر اکسرا اغاق کائنا اغی دا سوئی روح وطا سوئی وطا بجمع ہوئے ایسے ہوئی وطا زدہ زدہ زور باتیں لگے ہم گئے حقیقت داری زدہ تیون کی خبر رہا کل منس کی بخبری لگا ہوئی بہرحال یو دے روح اور یو دے بدن دا بدن دا دو شیرنا انسان دا دو شیرنا جوڑ دے یو بدن دے یو روح دے دا بدن اور روح چاہا یو دے کہ نبی نے انسان جوڑی گی صحیح شو وہ دا بدن بنیاد سچے دے دا بدن ولار قسم آنے دے دا بدن چی ولار دے دا پر روح باندے ولار دے روح شا وگونا کار کئی روح شا لاسونا کار کئی روح شا خپے کار کئی روح شا ذہن کار کئی روح شا زہر کار کئی اور روح دے نوزی دا کول بدن یا موجود لی آزا ہم آغا شانوی دا لاسونا خپے ہم آغا شانوی دا ستر کے ہم آغا شانوی بیا کار نکے مونگو اللہ سشا مرشا ذکر ردین بنیاد ہوا تو بکم بادے چی ددر ولارو آخر ہوا دا تشان اسلام با اسلام کی جگر دا سڑی عقیدہ دا اسلام نواوینا بیا دی منسوئی ثوابی نشتا روجہ نشتی ثوابی نشتا حج بھی کئی ثوابی نشتا تبلیغ بھی کئی ثوابی نشتا جہاد بھی کئی ثوابی نشتا دا سڑی بیا ہمیشہ جہنم تجی اور دی بیا مسلمان نشی بانے کے لئے ندی وجنا دا اسلام بنیاد چلے دا صحیح عقائد واجنے لہذا عقیدہ دے سوالا مسلمان یہ عقیدہ دے خراب اشوابیہ مسلمان نہ پانے کی اور دا دیکھونا مثال بول ہم دے مونگو دا سکرہ دا انسان دے گا دا انسان کی یو سے خراب
خپې کله کار دیری کله لاس کار دیری کله سترګې کار دیری کله سړی په کومه کې راشي کومه خو ته پته ده چې سړی داسې بېهوشه شي چې بیا صرف خوراک ورته ورکوي که نه په دې په کومه کې چې سړی لاړ شي او تر کومه پورې د دغه روح نه وي نو خلک یې ښخوي نه خلک ورته مړی نه وایي خلک وایي دا انسان دی دا ژوندی دی دا صحیح شوه تر هغه پورې دی ژوندی دی چې تر څو پورې په ده کې روح شته او روح دی نه یو بدن کې مثلا لاس کار دی خو چې بیا هم انسان شته نو خلک ورته انسان وایي روح پکې موجود دی بیا هم هغه څوک ښخوي نه صحیح ده دغه شان په اسلام کې که یو سړی یو عمل نه کوي هغه ګناهګار دی لمونځ نه کوي ګناهګار دی روژې ونه نیوله ګناهګار دی بل څه داسې عمل یې وکړی اسلام نه خلاف ګناهګار دی خو چې عقیدې سمه ده مسلمان ورته ویلی چې کافر ورته رانه شوی او کنه عقیدې خرابه شوه نو بیا سره د دغې ټولو اعمالو بیا به ورته کافر وی بیا دې مسلمان نشي پاتې کېدی څنګه چې بدن بغیر د روح نه ژوندي نشي پاتې کېدی دغه شان اسلام بغیر د عقیدې نه چې دی هغه باقي نشي پاتې کېدی د دې وجې نه عقیده دومره اهمه ده چې دا د اسلام بنیاد دی دویم دا عقیده څومره اهمه ده عقیده دومره اهمه ده چې دا زما او ستا په دنیا کې د پہچان ذریعه ده په دې باندې مو دا پېژندلی شو تاسو ته به پیري شي واسف رحیمي صاحب یو نعت ووایي هغې کې وایي چې پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے دا پہچان کا مسئلہ څه ده دا د پېژنګلا مسله ده عقیده زما او ستا ده په دنیا کې د ژوند تېرولو د پېژنګلا مسله ده په عقیده باندې مو دا پېژندلی شو انسانان د شکل په اعتبار سره ټول الله پاک یو شان پیدا کړي دي دوه لاسونه دوه غوږونه دوه سترګې دا الله پاک ټولو انسانانو له ورکړي پنځه فوټه یا شپږ فوټه بدن ټولو انسانانو ته میلاو دی یو سړی لګیا دی زه عیسایي یم بل وایي زه هندو یم بل وایي زه سیک یم او موږ او تاسو ټول مسلمان څه وایو موږ مسلمانان یو آیا دا په بدن کې څه داسې نه بدن کې خو ټول یو شان الله پاک پیدا کړي دي دا عیسایي ځان ته عیسایي ولې وایي یهودي ځان ته یهودي ولې وایي مسلمان ځان ته مسلمان ولې وایي یو سیک ځان ته سیک ولې وایي دا د عقیدې په بنیاد اگر د بچا باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اوس د حضور نه وسره نوې پیغمبر په دنیا کې نه پیدا کېږي دې نو عقیده کوي دې کې څه ګران شته څومره اسانه خبره ده خو دا چې موږ تاسو تاسو نه کوو راغلی د وجې نه بیا راته پته نه لګي او د سکول کالج نوجوان خو د مولیانو نه نن هغې دومره لرې کړی دی هغه وایي مولا ته نږدې نه شي هغه وایي د کمیډې باندې چې دی نو صحیح راایستي دي دا چې دی د مرزا جهنمي په شکل کې دی هغه یا چې دی د جاوید غامدي په شکل کې دی یا چې دی هغه د مرزا جهنمي په شکل کې دی نو د مرزا جهنمي او واقعي چې جهنمي دی ځکه په خپل جهنم ته روان دی خلک یې په ځان پسې جهنم ته روان کړی دی لهذا دغه خلک چې دی هغه ناست دی هغې ورته مذهبي سکالر دا وي مذهبي سکالر دی حالانکه سکالر نه دی دا د ایمان ډاکو دی دا ډاکټر نه دی دا د ایمان ډاکو ته لپاره میډیا باندې ناست دی نو یو درخواست کوم دا چې ما ته دین زده کوو دا به د فیسبوک نه نه زده کوو نه به زده کوو د الله تاسو دا به د نیټ نه نه زده کوو دین چې زده کوو د رب علماء کرامو نه زده کوو زده کوو به نه زده کوو دا مخکې وند داسې مخکې یوه دوه واسطې وې د دین زده کولو یا چې دې کتابونو او یا دغه علماء کرامو اوس درېیمه یوه واسطه پیدا شوې ده چې هغه انګریز په سازش سره راوړې ده هغې ته وایي انټرنېټ دا انټرنېټ دا فتنه ده دا د دې لپاره راوړې ده چې نوجوان به لګیا وي هغه به ریسرچ کوي نو زه په خپله باندې په دین باندې ریسرچ کوم ریسرچ چې دا کار کوي چې دې په نېټ باندې ولیکي چې خلیفة المسلمین نو په خلیفة المسلمین چې دې په نېټ باندې ولیکل نو اول پې نوم د چا راځي د مرزا غلام قادیاني نوم پې راځي وی خلیفۃ المسلمین چې په نېټ ولیکئ به تاسو به ټرای وکړئ نو اول کې نوم د چا راځي دا مرزا غلام قادیاني راځي هغه سړی چې د الله ګستاخ دی هغه سړی چې د رسول الله ګستاخ دی هغه سړی چې د صحابه کرامو ګستاخ دی هغه سړی چې د اولیاء کرامو ګستاخ دی هغه سړی چې زما او ستا د امامانو ګستاخ دی هغه سړی چې هغه زما او ستا د مسلمانانو ګستاخ دی د هغه سړي نوم راشي چې دا خلیفۃ المسلمین دی نعوذ بالله که پتا په نېټ باندې ولیکل چې NTA مسلم ټي وي دا چې په نېټ باندې ولیکي مسلم ټي وي په مسلم ټي وي چې کوم ټي وي راځي هغه د قادیانیانو دی د مسلم په نوم
باغی باندې مخامخ یو سړی راځي پټکی والی سپینګی نه هغه چې نو څه کوي هغه وایي چې دا دین بیانې دین نه بیانې هغه مرزا غلام قادیانی دا په وسوب دی او اصلي هغه مرزا مسرور دی چې هغه نن سره قادیانانو بچاوي چې قادیانیان دا استاد کافرانو دي راغلي بچاوي ردی ولې نن نفس دا وعده وکړي چې دین په نت نماز د دین په علماء نظر زګو کوي ان شاء الله او چې نت دین زګو دی هغه راځي چاچی زکړه هغه راځي بارا ځمنه مسلمانانو زموږ عقیده سره الګو سلسله آدم علیه السلام الله پاک شروع فرمایي دا سلسله الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختمه کړي نبی رسول الله تاسو بل هیڅ قسم نوې پیغمبر په دنیا کې نه پیدا کیږي دې توي عقیده ختم نه هوا صحیح شو اوس دا معنا مونږ راځي ولیکو چې دا بیا سلسله دا آدم علیه السلام نه شروع شوی او دا په حضور باندې ختم شوی ګورئ ځکه مسلمانانو د دنیا دا ژوند دا الله پاک پیدا کړی دا څه دی چې په دې دنیا کې دا هر شی یو ابتدا دی یو انتها دی یو ول دی یو اخر صحیح شو دا واسطه پروګرام چې شروع دی دی ابتدا او یو انتها دا یو ول دی یو اخر دی دا شان دا واسطه راځي دا دا شان زموږ دا ژوند دی د یو ابتدا او یو انتها دا څه دا وګورئ یو خلق خوشالي شیری علامه لانکی کا کازوی پیدا شوی دی بلو از اعلان شي د لانکی کا کازوی چې هغه وفات شوی صحیح ده او د دنیا باندې الله پاک یو ابتدا یو انتها ورکړي دنیا الله پیدا کړی یو ورځ په قیامت راشي دا ټول دنیا به د وخت د ژوند نه ختم شي دا ټول دنیا چې هغه ختم شي د حشر میدان چې هغه راشي لہذا دغه شان د نبوت الله پاک په دنیا کې یو ابتدا جوړ کړ چې آدم علیه السلام دی یو انتها جوړ کړ چې هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د حضور نه پس خپل نوې پیغمبر په دنیا کې نه پیدا کیږي نو تاسو له سوال کو زور پیغمبر په دنیا ته راځي کنه ورایي زور پیغمبر راځي کنه ورایي راځي کنه دا د عقیده مسله راځي دا کوي نن ته یاد وي پتا سوچول دي چلےګا یو زور پیغمبر په دنیا ته دوباره راځي کنه ورایي راځي کنه څوک نه عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام په اسمان کې ژوند دی الله پاک ژوند یې ساتلی دی دا خبره د نبی را مختصر کو الله پاک د نبی رسول الله دا سره یو وعده کړی وعده سره چې حضور ستاسو دین ودا په تمامه دنیا کې عام کیږي دا دین په تمامه دنیا کې عام شوی دی کنه عام شوی نه دی عام شوی چې په تمامه دنیا کې صرف کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله ولا فاطمه او بل یو کافر هم نه وي دا وعده الله پاک به پوره کوي او کله به پوره کوي دا به قیامت نږدې عیسی علیه السلام فراتلو سره الله پاک دا وعده پوره کوي او دا هغه وعده ده چې د دې انبیاء الله پاک په عالم ارواح کې اغوستې وه عالم ارواح کې الله پاک ټول روحونه د انبیاء راجمع کړه هغې کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک هغې سره وکړو الله پاک د دین وعده اغوستې وه لتؤمنن به تاسو په دې جناب محمد رسول الله ایمان وکړئ ولتنصرنه او د دغه نصرت او مدد وکړئ ایمان خو د ټولو انبیاء علیه السلام راوړی دی ولتنصرنه ولا وعده چې دا هغه پاتې ده چې تاسو به د دې پیغمبر مدد کوئ او دا مدد به کله کېږي چې یو پیغمبر په دنیا ته راځي او د نبي علیه السلام د دین د مدد لپاره راځي او د عیسی علیه السلام په شکل کې مبارک دنیا ته راځي الله پاک په اسمان کې ژوندي ساتلی دی الله ورته عمر ډېر ورکړی دی د هغه دوه نسبتونه دي یو نسبت یې انسانانو والا دی یو نسبت یې فرشتو والا دی دویم یې هغه یو نسبت چې هغه دا دوه ډلې دي یو رحماني ډله ده یو شیطاني ډله ده رحماني ډلې اخري پیره کمانډر چې راځي هغه د دجال په شکل کې د هغه ظهور کېږي د رحماني ډلې چې کوم کمانډر دنیا ته راځي هغه د عیسی علیه السلام په شکل کې دنیا ته راځي د شیطاني ډلې چې کوم رهنما دی او کوم سردار دی دجال دی هغه هم الله دوه نسبتونه ورکړی دی هغه یو نسبت د شیطانانو سره دی یو نسبت د انسانانو سره دی هغه هم الله پاک ډېر ژوند ورکړی دی او هغه پیغام دی په دنیا کې موجود دی د یو صحابي ملاقات د هغه سره شوی دی هغې وخت کې پیدا دی او دا په اخري زمانه کې الله پاک د دوی ظهور کوي د هغې د ختمولو لپاره الله پاک یو بل کمانډر رالېږي چې هغه عیسی علیه السلام دی دا اخري جنګ چې کېږي دا به د فلسطین په ځمکه باندې کېږي دا کوم جنګ چې شروع دی د دې اخري خاتمه دا به د اسلام غلبه وي دا به د مسلمانانو غلبه وي
دنیا کې شکست ورکړي دا یو اخیری جنگ چې دا پاتې دی لہذا دغه دجال چې راځي دغه د ختمولو لپاره الله پاک او پیغمبر ژوندي ساتلی دی هغه وعده پوره کولو لپاره چې هغه به د نبي علیه السلام د دین دغه څه کي نصرت به کوي مدد به کوي نو دلته یو خبره یاد وساتئ چې دې دنیا ته تشریف راوړي پیغمبر به وي که نه به وي بچي دا ځکه دا ستاسو نه سوال نه کوم ستاسو امتحان نه علم خدا دې د پاره ویم چې د دې خبرو پته اکثر خلکو ته نشته لکه خلک بعض وخت کې واوري چې عیسی علیه السلام به راځي اوس د مولانا صاحب نه خو بیا تپوس کړی نو هغه چې دنیا ته راځي نو چې دی به پیغمبر خپله پیغمبري به ورسره وي که نه به وي اوس که د چا دا عقیده ده چې دا پیغمبر نه دی نو دا عقیده د کفر ده بله پیغمبري ورسره شته خو چې دنیا ته تشریف راوړي نو نسبت به بدلېږي ځکه پیغمبري هغه مقام دی په انسانانو کې چې الله پاک چاته ورکړی دی دی دې واپس نه اخلي ځکه د تمامې دنیا انسانان امتیان چې راجمع کړي دا د یو نبي درجې ته نه رسي د عیسی علیه السلام چې دوباره دنیا ته تشریف راوړي نو خپل نبوت ورسره شته خو د هغه د نبوت دور تېر شوی دی صحیح شوه د هغه د نبوت دور تېر شوی دی دا دور اوس د چا دی دا دور د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه دنیا ته تشریف راوړي نو د امتي په حیثیت باندې به تشریف راوړي صرف حیثیت یې بدلېږي نبوت ورسره خپل شته خو دا د هغه شان دی چې دغه نور انبیاو ته الله نه دی ورکړی چې هغه سره به خپل نبوت وي او دوباره چې تشریف راوړي نو هغه به د نبي علیه الصلاة والسلام د امتي په حیثیت باندې دنیا ته تشریف راوړي نو دا د شان دی هغه دا عیسی علیه السلام چې دنیا ته تشریف راوړي نبی علیه السلام یو منټ وروړي یو دوه منټ ویم که بس خجی دا وجه دا مسله هم ذکر راته وایي خجی کاکا وی پینځو ماشاءالله دا ډېر سخی دی پښتانه وی سخیات بهر عزتمنو مسلمانانو ګوره عیسی علیه السلام په کوم ځای راکوزیږي په کوم وخت راکوزیږي په کوم حالت کې راکوزیږي په کوم ځای کې راکوزیږي په کوم ښار کې راکوزیږي په کوم ملک کې راکوزیږي دا تفصیلات هغه راځي ګوره عیسی علیه السلام چې راکوزیږي حضور فرمایي د دوه فرشتو په کورونو پیدا شوي هغه په کورونو باندې دنیا ته راکوزیږي یا حضور فرمایي چې راکوزیږي حالت پیدا وي د یو فرشتو مبارک راوي غسل عمره ساسي کله چې راکوزیږي په بدن مبارک د ټول ځای صادر وي نبی اسلام فرمایي چې راکوزیږي دغه بسپین مینار باندې راکوزیږي دا مینار بدل دی دا په جامع مسجد کې دا مسجد بدل دی دا په دمشق ښار کې دا دمشق ښار جامع مسجد دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مینار بدل دی دا مشرقي وي که مغربي حضور فرمایي دا مشرقي مینار باندې راکوزیږي یا حضور فرمایي مینار ته راشي دا مینار په سره نشته دغه د خپلوان د فرشتو په ذریعه باندې راکوزیږي یا به د مسلمانان سیری لګي مسلمانان چې سیری لګي دا وخت به د سهار لمونځ وکړي صفونه به جوړ شوي وي حالت به دا وي چې صفونه به جوړ شوي وي مخکې به امام ولاړ وي امام به څوک وي نبي علیه السلام فرمایي زما د امت زما امتي دی چې څنګه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام اعتماد کړی داسې به ما یو په امتي باندې اعتماد کړی چې د هغه نوم دی امام مهدي علیه السلام دغه په دنیا کې موجود وي او دې به اووه کاله حکومت کوي امامت به هغه کوي کله چې هغه امامت ته مخکې شي د سهار زمونځ وخت به وي صفونه به جوړ شوي وي اواز به وشي عیسی علیه السلام تشریف راوړو مسلمانانو به دا عهد کړی وي چې موږ به د دې یهودیانو خلاف دا نقد چې د جنګ اعلان کړو وشو به داخلي سریه پورې به جنګېږو حالت به دا وي او دلته به امام مهدي علیه السلام په مسله باندې ولاړ وي صفونه به مات شي عیسی علیه السلام به مخکې تشریف راوړي کله چې عیسی علیه السلام مخکې تشریف راوړي امام مهدي علیه السلام به خپلې مسلې نه راوسلېږي کله چې راوسلېږي امام مهدي علیه السلام چې راوسلېږي نو دا عیسی علیه السلام به خپل لخۍ نه بلا تشویش د هغه په دې دواړو خبرو مبارکو به ونڅېږي مسلې چې به مخکې کړي او بیا به ورته فرمایي نبي علیه السلام دې وخت کې بیا فرمایي کیف انتم اذ نظر عیسی ابن مریم و امامکم منکم دا شان زموږ ته بیان چې ستاسو شان داسې شان کله چې نبي راشي بیا امتي ته دا اختیار نشته چې هغه په مسله باندې واقع شي نبي علیه السلام فرمایي زما د امت شان الله دا پیدا کړی چې یو جلیل القدر پیغمبر هغه دنیا ته تشریف راوړي او هغه به مختلي وي او زما یو امتي چې دی هغه به امام وي سبحان الله داسې شان دی ستاسو بهرحال حضور فرمایي
هغه مسلې جمع کیږي هغه ولا یو بوس ورکړي هغه بوس بیا په نوم ورکړي عیسی علیه السلام ته اعلان وکړي دجال بدل راغلی دجال پسې بشي نبی علیه السلام فرمایي دجال بدوخي او د باب لوط سره قتلې باب لوط کم دی دا